شیطان جی دادی پر آیات 44 ثم ارسلنا رسلنا تترا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا اغي پسی من پر لپسی انبیاء راولګل كلما جاء امه رسولها هر کله بچراغي یو ټولی ته پیغمبر داغي کذبوه اغي بدروغ غنو فاتبعنا بعضهم بعضا منبم یو بل پسې کړ په عذاب کې وجعلناهم احاديث او قصي او افسانه به موتی جوړ کړي فبعدا لقوم لا يؤمنون پس د رحمت نه لري والد د الله پاک د طرفنا فهاغه قوم چې یقین نه کوي ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بیا داغینه پس راولېږو موږ موسی علیه السلام او ورور داغه هارون علیه السلام بآیاتنا وسلطان مبین پخکار دلائل او پخکار معجزاتو الى فرعون وملئه فرعون او داغه مشرانو ته فاستكبروا غیزان ډیر لوی وګڼو وکانو قوما عالین او دا یو قوم په هر کون کې او سرکشا فقالوا وی ویل فرعونیانو انؤمن لبشرین مثلنا اے منګ ایمان وروړو په هغه دوو کسانو باندې چې زمونږ په شان دي وقومهما لنا عابدون او د هغې قوم زمونږ غلامان دي خدمتګاران دي فکذبوهما دروغ وګڼلو دواړو لره فکانو من المهلکین پس د هلاک شو نشو ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون من موسى عليه السلام لكتاب ورکړو چې کې دي شي قوم هدایت عمومي وجعلنا ابن مريم وامه آياتا واويناهما الى ربوة او ګرځولي ومنګه عيسى عليه السلام او مور دا غخکارا معجزي او ورکړې مو اغیتزه آغا ذات قرار و معین چډیر زرخیز او چیندارو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمونږ د اوایل نو دا یو طریقه ده چې مونږ لاول نه هدایت کو د هدایت نه پس مهلت ورکو او د مهلت نه پس بیا مونږه قانون په حرکت کې راځي او څوک چې زمونږ قانون نه مني آغا خلکو له بیا مونږ سزا ورکو ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا دغه نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام نفس منګ ډیر زیات انبیاء راولېږل رسلنا تترا او دغه طریقه دا و چې الله وی د انتظام د ټیلی کمیونیکیشن او د میډیا خونو په دې وجه باندې یو به پیغمبرو یعنی چې موږ ته رسول وایو چې هغه باندې به قانون راغلی وحی به راغلی و او نور به انبیاو داغه خلیفګان بو او یو قول پدې کې اسرائیلی دام دی چې په بن اسرائیلو کې بچ کم یو کس 300 کال عبادت کو دا یو عمر نه ډیر سیوا سی وو 400 500 600 سال عمر به نو چې 300 کال به عبادت کو بس هغه خلیفہ شو الله پاک وی ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا موږ پر لپسې انبیا مختلفو اقوام ترولېګل دا یو لاک او سلیری زره شي یادېږي کلما جاء امه رسولها هر کله چې راوغي یو ټولی د پیغمبر داږي چې د الله د طرف نه به وته احکامات راوړو کذبوه اغي بد اغه مخالفت کو دروغ به وګڼو فاتبعنا بعضهم بعض موږ په عذاب کې یو بل پسې ولګول لکه څنګه چې موږ مخکنی اقوام کړو دغه شان دي اغي په عذاب کې یو بل پسې شو عذابونه په پیرال وجعلناهم احاديث او قصې او افسانې به هم ته جوړ کړې خلک به ویره په دې ځای کې یو قوم اوسېدو داسې و داسې و داسې لکه څنګه چې مونږ کیسې کوو الله وایي مونږ ته څه ګران دي فبعدا لقوم لا یؤمنون نو لرېوالی د رحمت د الله دپاره د هغه قوم چې ایمان نه راوړي او د ایمان د نه راوړو یوازې دا یو وجه نه ده چې هغه پیغمبر نه مني یوازې دا وجه نه ده چې هغه الله سره شریک نه ګڼي بلکې ایمان نه راوړل دی ته وایي چې هغه د الله پاک را لېږلی شوي قانون چې د هغه د پیغمبر په لاس راغلی دی په عمل نه کوي نو که هغه په الله او په رسول یقین ساتي خو چې د هغه په احکاماتو عمل نه کوي نو مقصد دا دی زه نه منم د مسلمانانو د ټولو نه لویه بدقسمتي ده کړه چې ځان ته خو مسلمان وایي لیکن
د پیغمبر هغه احکامات چې هغه پیغمبر وروړي دي او هغه د پیغمبر د عزت علامت دی. د پیغمبر خبره منل دا عزت دی او د پیغمبر خبر نه منل دا ګستاخی ده. مونږ چې کله د ګستاخی خبرې لرازو نو په دې باندې مونږ لږ غونته کې غلی کیو، په دې باندې مونږ یریږو. ولې مونږ خپل غلامي ارزه کې ثابتو. هغه که زمونږ د سیاست په میدان کې، که د مذهب په میدان کې او که زمونږ د کیل په میدان کې هم وي غلام یو آزاد ازادي. صلاح الدین ایوبی چې 581 کې تیر شوی دی یعنی مونږ به ووایو د نن 1900 کاله مخکې تیر شوی دی. هغه 2 قسمونه خوړلي، هغې ته مونږ 2 مناختې ویلی شو. د الله پاک نه 2 سوالونه کړو، دا ورته ویلی شو. هغه بیمار شو، ډېر زیات بیمار شو او هغه سړی و چې هغه او نورالدین زنګي دا دواړه د یو دور کسانو، بادشاه او گورنرو، چې د هغه نه به دا صلیبي چې کوم د عیسایان دی به ترې نه ساه نشي اخیستی. دا خبرې د کوم ځای نه راځي؟ اما د هغو کې څه خبرې کېږي ښه دي. هغه چې هغوی دې نه تنګ راغله دغه وخت هغه بیمار شو. نو هغوی خپل تورات انجیل او د تورات او د انجیل امامان او عالمان او مولیان هغوی به په تورات او په انجیل باندې دا به الله ته داسې ونیسل خدای پاک د دې نه هم خلاص کړي. خدای پاک د باندې مرګ راولي چې د نه خلاص شو، د دې نه به موږ په مرګ باندې خلاصېږو، به بل څه دې نه خلاصېږو. نو هغه ته چې اندازه ولګېده چېرې هغوی خو چې کوم دی نو زما په مرګ دومره خوشحالېږي او هغوی ډول سور نه غږوي. نو هغه وایي چې خدای پاکه ما ته زه 2 قسمونه ماله پوره کې، زه 2 مناختې کوم تر هغې پورې زندګي راکړي، بیا مې زندګي نه ده پکار. یو دوره زندګي راکړي چې بیت المقدس فتح کم، دا خپل ټول دولت او سلطنت او دا خپل فوج به زه د هغې په فتح باندې لګوم. دا نن سبا چې فلسطین کې څه کېږي موږ وله دوام نه غواړو، بلکې په موږ باندې په خبرونو کې د هغې خبرې هم بدلېږي. موږ وایي دا د دې د عمل نتیجه ده او هغوی د بیت المقدس دپاره جنګېږي. دغه بیت المقدس صلاح الدین ایوبي په آخري پیره باندې فتح کړی چې یروشلم ورته وایي. او دویم یې دا خبره کړې وه چې هغه وخت کې یو بادشاه و، موږ یې د برنس په نوم باندې پېژنو او په تاریخ کې یا ته بورنس وایي په عربی کې. د دې مصر نه شام ته مسلمانانو یو قافله تله او هغه په لاره کې هغه ولوټله او هغه مسلمانان شهیدان کړو او اواز یې وکړو وی تاسو وایئ چې زمونږ پیغمبر ژوندی دی، نو هغه ژوندي پیغمبر له آواز راکړه که نه چې اوس هم د نه خلاص کړي. مسلمانانو ته یې ووایي چې تاسو وایئ چې زمونږ پیغمبر ژوندی دی، موږ په ژوندي پیغمبر ایمان ساتو او هغه موږ له هر ځای کې رارسي، زه به اوس وګورم هغه ژوندی پیغمبر هم راوغواړئ چې زما نه تاسو خلاص کړي او چې ستاسو بدل والي. دا خبره صلاح الدین ایوبي ته راورسېده، بس په هغه غونې زیږ شو او خدای پاکه دوره مهلت را لراږي چې زه دا سړی راولم ځان ته مخامخ ودروم او د ده نه زه سر کاټ کړم، بس دوره مهلت راکړي. او دا واقعه راغلې وه 581 کې او 583 پورې 2 کاله وي هغه خوب نه و کړی. د غیرت د لاسه صلاح الدین ایوبي خوب نه و کړی. وایي چې خوب به پرې راغی نو یې به دې ول سر راوبغو، ځان له به سر خوږ کړو چې په هغه درد به شو چې خوب رانه وتښتي. چې هغه وایي چې د پیغمبر ګستاخ به ګرځي او صلاح الدین ایوبي به خوبونه کوي. داسې حکمرانان هم ګورې تېر شوي دي، هغه د مسلمانانو ښکلی دور و او داسې حکمرانان هم راغلي دي اوس نن سبا چې هغوی دا اړو داسې بلکې حکمران به موږ په ځای پرېږدو قوم هغه کارونه کوي چې کم کارونه هغې باندې دغه انګریز خوشحالېږي. شکل به د هغوی په شان جوړوي، کارونه به د هغوی په شانتې کوي، مثالونه به د هغوی ورکوي. هغه خپل پیغمبر، هغه خپل صحابه، هغه خپل دین په ځای باندې پرېښی دی. هغه داسې غیرت والا خلک و. نو وی صلاح الدین ایوبي دا اعلان وکړو
چې زه صرف زندگی د دې دپاره غواړم چې زه دغه فتح کړم بیت المقدس فتح کړم او د برنس نه بدل والم نو برنس چې کوم نو هغه به د یارې نه بیا بار نه راوتو چېرې د یو خبره کوي نه هغه سر ته رسوي او چې کله خو ډېر زیات لوی واقعات دي خو ما صرف د مثال دپاره تاسو ته وی په 583 کې هغه وخت راغی چې مسلمانانو بیت المقدس فتح کړو 2 کاله پس نو د مسلمانانو د انټیلیجنس چې کوم مشر و علي بن سفیان نوم یې نو هغه ته دا اندازه او پته ورته ولګېده چې دا فوجیان چې واپس اوس تښتي د انګریزانو ده نو هغوی د بیت المقدس نه ځان سره هیرې جواهرات وړي هیرې جواهرات وړي خو د مسلمانانو امانت و او هغه هغوی وړو نو هغه لاړو هغوی ته به یې داسې کته نو د هغوی نه سترګې واړولې وی هغوی ته یې وی چې په ښکاره اوسئ په ښکاره موږ بیت المقدس د هیرې جواهراتو او د دنیا دپاره نه دی فتح کړی موږ د اعلی کلمت الله دپاره فتح کړی دی دا زمونږ هغه دویم جومات دی په مخ د ځمکه باندې چې د بیت الله نه پس جوړ شوی دی زمونږ مقصد صرف او صرف په دې کې د الله پاک کلمه اوچتول دي مالی غنیمت نه دی نو یې په ښکاره باندې ورته هیرې جواهرات پرېښودو چې دا اوسئ ځان سره او د هغوی نه چې څومره کسان هغه قیدیان کړو نو صلاح الدین ایوبي ورته وایي چې دوی له خیمې جوړې کړې په خیمو کې راجمع کړي اوس هم ګورې یورپ صلاح الدین ایوبي نوم ډېر په احترام دی هغه ته کنزل وینا نه کوي ولې د هغې وجه څه وه وایي چې کله یې ټول راجمع کړه جرنیلان او مشران او ټول پوجیان او کینول صلاح الدین ایوبي راغی د هغې دپاره دا هم لویه خبره وه چېرې دی د مرګ په جال باندې پروت سړی و دی څنګه راپاڅېدی بلکل روغ رمټ شو چې کله یې دا سوال وکړو بلکل روغ رمټ شو وی دی کې چې کوم دی نو فوجیانو هغه برنس راوسته چې کوم ویلي و ستاسو پیغمبر دی هغه راشي او ستاسو د ایمان خلاص کړي خو چې څنګه هغه راغی وی دی فوراً پاڅېده وی تورې وباسله ورته یې وی دی مخکې مه راولئ ده پسې زه پخپله درځم او صلاح الدین ایوبي لړو او یې سر یې ترې نه ووو مخې سره او ورته یې وی دا په دې خیمو کې چې دا څومره افسران ناست دي په دې ټولو یو ګرځوئ او دې ته ووایئ چې کله فتح مکه وشوه نو پیغمبر علیهم السلام د معافی اعلان کړی زه ستاسو د ټولو دپاره د معافی اعلان کوم خو یو کس ته معافي نه وه میلاو شوې هغه د ځان نه د بیت الله غلاب چا پیره کړی و پیغمبر صلی وسلم ورته سر ته کټ کړي چې هغه د پیغمبر صلی وسلم په شان کې ګستاخي کړې وه نو هلته کې پیغمبر دا حکم کړی چې بایی دې کټ دې لرې کې ټولو ته فتح مکه کې پوره ټولو ته معافي میلاو شو خو یو کس ته نه وه میلاو شوې چې ګستاخ رسول او د ده نه ما سر په دې وجه کټ کړ چې دا ګستاخ رسول دی او یې ورته یې وی چې زه محمد رالیږلی یم تا ویلي وو کم دی چې راشي هغه د راتلو ستا غونده کې بېکاره او ستا غونده شین خر پسې به هغه راځي تا له صلاح الدین ایوبي ډېر دی په دې وجه به هغوی ته وی چې یورپ ته لاړ شئ تاسو چې څه وخت ځئ تاسو ته اجازت دی د خیمو نه تاسو ته اجازت دی که دلته اوسئ او که ځئ دا خبره وکړئ چې ګستاخ رسول له معافي نشته زمونږ د پیغمبر په شان کې چې څوک ګستاخي کوي دا هم ګستاخي ده چې ته په ګیره کې نخرې وکړي دا هم ګستاخي ده چې ته په ویښتو کې نخرې وکړي ولې پیغمبر څه ویلي دي او ته څه کوې ته ځان د انګریز په شان دی کې ته پکې کله یو طرف ته کیرله وباسې کله د مټیایي جوړه کړي کله د ځان د کنډول جوړ کړي دا ټول دا ګستاخی دي او هغه ګستاخ له صلاح الدین ایوبي ورته وی پیغمبر نه دې معاف کړی نو صلاح الدین ایوبي به یې څه معاف کړي هغوی له هغه سزا ورکړه په تاریخ کې اوس هم هغوی د صلاح الدین ایوبي مني هغوی وایي موږ یې ټول معاف کړي او چې کوم یې نه دی معاف کړی هغه واقعي چې هغه د دې قابل و چې هغه د پیغمبر په شان کې ګستاخي کړې وه پیغمبر علیهم السلام ته الله پاک څه وایي فبعدا لقوم لا یؤمنون د رحمت نه لرېوالی د هغه قوم چې هغه د زړه نه ایمان نه راوړي هغوی په ظاهره باندې خو کلمه وایي خو د کلمې هغه ټول شعار چې دي په ځان کې نه راولي ثم ارسلنا موسی وهاه هارون بیا د دې نه پس د دغه انبیاو نه پس موږ موسی علیه السلام او هارون علیه السلام راولېږل بآیاتنا وسلطان مبین په خپلو دلایلو او
په واضح هدایات سره. او تفسیر بغوی لیکي چې کوم ځای کې آیات راشي د آیات نه آیات مفصلات دي، هغه 9 معجزات دي چې په هغه 9 معجزو سره او په ښکاره ثبوت چې هغه تورات الی فرعون او ملئه فرعون او دغه سردارانو ته فاستكبروا ناغي ټول تکبر کو ځان لوی وګڼو د الله پاک حکم ته غاړه کې نه هو د وکانو قوما عالین اغي وم سرکشا او فخر کوونکی. فقالوا ولی د سرکشه خبره سوا فقالوا اغي او الى بشرانو انو امرو ایمان وروړو مونږ له بشرین مثلنا په هغه دوه سړو په هارون او په موسی باندې چې زمونږ په شان دي سبق فرق دی. وقومهما لنا عابدون او قوم خو زمونږ خدمتګاران دي او زمونږ نوکران دي په دې باندې موږ څنګه ایمان وروړو ولې مشر وګڼو. الله وی اغي د عقل نکار نه غستو د ضد پښتونه کار واغستو مونږ به وایو فکذبوهما فكانوا من المهلكين. الله وی چې زما د دین تکذیب وکړو د هلاک شو نشو. ولقد اتینا موسی الكتاب لعلهم يهتدون. موږ موسی علیہ السلام له کتاب ورکړو شدید هدایت کی شدید نصیحت والی. وجعلنا ابن مریم و امه آیه دک شانتی اوس د عیسی علیہ السلام او د مریم بیبي واقعا را روانه ده. الله وی دک شانتی ګرځولې مونږه عیسی علیہ السلام او مور د مریم بیبي نخي چې عیسی علیہ السلام بے پلار پیدا کو او بغیر د نکانا بغیر د وادنا بغیر د ملاپ د انسان نه مریم بیبي لم اولاد ورکو. و آویناهما اورانیز دی مکړه الی اغي الی ربوتن اغز مکه تا ذات قرار و معین چې ډېره زرخیزه او ډېره چیندار او سرسبز شاداب وا چې یا د فلسطین زمکوا او یا د عراق او د یمن زمکوا. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا راولېږل موږ انبیا خپل پرلپسې کلما جاء امة رسلها پس هر کله چې رابغلو انبیا زمونږه په کذبوه نو خپل قوم به دروغ وګڼل. فاتبعنا بعضهم بعضا پس بنګ به هم یو بل پسې کړ په عذاب کې. وجعلناهم احادیث او وګرځولې موږ زړې کیسې. وبعدا لقوم لا يؤمنون پس لريواله د رحمت د الله لري د پاره د هغه قوم چې یقین نساتي. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بیا راولېږل موږ دی پسې موسی علیہ السلام او ورور د هارون علیہ السلام به آیاتنا په ښکاره نښو وسلطان مبین او په دلیل واضح چې تورات الى فرعون او ملئه فرعون او دغه مشرانو ته. فاستكبروا پس ای تکبر کو وکانو قوما عالین او دا یو سرکش قومو. فقالوا وی ویل انا امن منګ ایمان وروړو د بشرین په هغه دوه سړو مثلنا چې زمونږ په شان دي. وقومهما او داغي قوم لنا عابدون زمونږ نوکران دي. فکذبوهما دروغ وګړل احکامات زمونږ فکانوا من المهلکین پس شو د هلاک شونا. ولقد آتینا موسی الكتاب بتحقیق سره موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب لعلهم يهتدون چې خپل قوم ته نصیحت وکړي او په سمه لارې کې. وجعلنا ابن مریم دک شانتي ګرځولې دي موږ عیسی علیہ السلام و امه و مور د آیات النخي. و آویناهما او اباد کړي مو الی ربوتن په هغه ځمکه کې ذات قرار و معین چې زرخیز او چیندار وا.